او دا ډیره د تعجب خبره ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت حضرت حلیمه و دا بل ته ور واچوي دی چې دته د بل طرف څخه له دا بل څخه شیدې ورکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه باندې خپل نشدي ځکه وای دا زما د ورور حق دی داسې نه چې بیا چې الله تعالی ما ته نبوت راکړي تر هغه وروسته پر ما باندې خلک د دې تهمت نه ولګوي چې دې د خپل رضعي ورور حق خوړلی دی نو ټول وخت به محمد رسول الله د حضرت حلیمه رضی الله عنها له یوه څخه شیدې خوړلې یو ته یې رودی دا ډیره د تعجب خبره ده نو الله تعالی د دې په سینه کې شیدې پیدا کړي الله تعالی په هغه اوښه کې شیدې پیدا کړي اوس دا او خپل سړی او دا قافله روانیږي د بنو سعد د قبیلې و طرف ته روانیږي لیکن پر لاره باندې چې له دې سره کومه اوښه وله چې کله دا قافله روانه سوله د قافلې دا نورې ټولې زنانې ورته حیرانې دي چې ای حلیمې دغه اوښه چې تا را روانه کړې ده آیا تا دا بدله کړله پخوا چې له تا سره کومه اوښه وه له هغې خوا چې موږ راتلو هغه خو ډېره کمزورې وه هغې خو داسې سفر نه سوی کولی اوس دا څنګه سفر کوي حضرت حلیمه رضی الله عنها ورته فرمایي چې و دا هغه اوښه ده لیکن د دې بچي په برکت باندې الله تعالی و هغې ډنګرې اوښې ته و هغې کمزورې اوښې ته دومره طاقت ورکو چې تر ټولې قافلې تر اوښو مخته روانه ده او تر ټولو مخته دا رسیږي او دا ډیره د تعجب خبره ده چې پر لاره باندې روان دي حضرت حلیمه دا بچی مخته نیولی یو وخت د خپل میړه ورته وایي چې اوس به زه مخته سم ته شاته سه نو چې کله یې اوښه ودروله هغه میړه یې مخته سو او دا شاته کښېنستله محمد رسول الله یې شاته کو په دې وخت کې بیا هغه اوښه حرکت نه کوي الله اکبر د محمد رسول الله نبوت و حیوانانو ته هم معلومې دی هغه حیوان حرکت پرې شوی هغه حیوان سفر مخته نه کوي ځکه محمد رسول الله شاته کښېنستی لیکن زموږ ستاسو پر حال باندې افسوس دی موږ تاسو خو ځان د محمد رسول الله امتیان بولو لیکن زموږ ستاسو زندگی د محمد رسول الله په نقش و قدم باندې نه ده تېره سوې موږ هغه چم نه کوو موږ ته سنت طریقه خوند نه راکوي موږ د سنت طریقې سره مینه محبت نشته موږ په سنت طریقه باندې خبر لا نه یو نو موږ تاسو باید سیرت واورو د محمد رسول الله په زندگی باندې ځان خبر کو د دې په اورېدو باندې به الله تعالی موږ تاسو ته د محمد رسول الله شفاعت را نصیب کړي د محمد رسول الله زیارت پر را نصیب کړي د محمد رسول الله له سنتو سره به زموږ ستاسو مینه محبت پیدا شي نو حضرت حلیمه رضی الله عنها چې کله دی و بنو سعد قبیلې ته بوتی د ده په برکت باندې الله تعالی د هغو په مال کې برکت واچوي د هغو مالداري چې کوموله تر هر چا تر مالداري به زیاتې شیدې کولې خلک به ورته حیران وو چې زموږ خو هم مالداري شته لیکن هغه دا رقم شیدې نه کوي هغه دا رقم نه ډېرېږي نو د محمد رسول الله 2 کاله له حضرت حلیمه رضی الله عنها سره تیر شو 2 کاله یې ودته شیدې ورکړې د دې په مال کې برکت رالی له هغه وروسته حضرت حلیمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته د حضرت امینه و کور ته راوستی بیا یې له هغې څخه اجازه وغوښته چې د تېرېدلو ټیم خو یې پوره دی لیکن د ده په برکت باندې زموږ په کور کې ډېر برکات دی دا بچی به زه یې بیا راسره بوځم دویم وار یې بیا ورسره بوتی د دې چې کوم بچیان دي د شما په نامه باندې د حضرت حلیمې یوه لور ده هغې به محمد رسول الله په غیږ کې راخستی و وایي دا زموږ قریشي ورور ده یو وخت مور ورته وایي چې دا پسونه وباسه د باندې دا ورته وایي له ما سره د خپل قریشي ورور هم ملګری کړه هغه وایي دا کوچنی دی تاسې نه چې له تاسه خوښ دی لیکن شما ورته وایي چې دغه کوچنی له ما سره یي بیا دغه مالداري ښه خوراک کوي زه هغه زر مړولی سم او دا واقعه ورته ذکر کوي
چې کله دا قریشي ورور محمد رسول الله زما په غیږ کې وي دغه پسونه چې زه د باندې وباسم هغه ولاړ شي زر زر خوراک وکړي او ځانونه ماړه کړي فورا راشي شاوخوا پر محمد رسول الله راوګرځېږي هغه پسونه هم د محمد رسول الله ته ګوري. الله اکبر. د ماشومتوب په حالاتو کې دی حیوانان هم باندې پیږي چې دا د الله رسول دی دا خاتم الانبیا دی. او چې کله یو قافله تېرېږي چې دی زما په غیږ کې وي هغه یې وویني نو هغه پر ما باندې هم ناز کوي پر ده باندې هم ناز کوي په دې خاطر باندې زه دی له ځان سره بیایم. نو محمد رسول الله تر مور تر شیدو وروسته د حضرت صیبې تېرودلی دی تر هغه وروسته بیا 2 کاله له حضرت حلیمې رضی الله عنها سره تېر کړي دي. دا د محمد رسول الله د تېرودلو وخت دی.